نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د طبرانی شریف حدیث دی او د بهقی شریف حدیث دی چې 15 ځایونه داسې دي چې الته کې انسان خبرې کوي نو دی د اویاو کالو عمل نه دی خلاصېږي، د اویاو کالو عمل د دې انسان بربادېږي. بل روایت کې راځي چې اویا کاله نه د 50 کالو عمل د دې انسان بربادېږي. په بل روایت کې راځي چې د 50 نه د 40 کالو عمل د دې انسان بربادېږي. لومبنی انسان هغه انسان دی چې په جماعت کې ناست وي او د دنیا خبرې کوي، د ځان نه خبر هم لري او د اویاو کالو عمل چې کوم دی هغه تباہ برباد شو، هغه لاړ ځای. نن سبا په جماعتونو کې تاسو نظر ور واچوي نو په جماعتونو کې نن سبا ګروپونه جوړ شوي 3 کسان به راټول شوي او د دنیا خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې په جماعت کې د دنیاوي شي لپاره اعلان کوي نو دا انسان لپاره کار دی چې دې په دې کې ځان سره وایي چې الله دې دا کار اړو مکه. چې کوم انسان په جماعت کې د دنیاوي شي لپاره اعلان کوي نو نور لپاره کار دی چې پزړه کې دا وایي د اخیره او چې الله دې دا کار اړو مکه. لومبي انسان هغه چې دې په جماعت کې د دنیا خبرې کوي د دې انسان د اویاو کالو عمل بربادېږي. دویم انسان هغه چې دی په جنازګاه کې ولاړ دی، په جنازګاه کې او د دنیا خبرې کوي. مولا صاحب امیر صاحب لګوي په جمعات کې په جنازګاه کې هغه به د قران تلاوت کوي، هغه به حدیث رسول الله مبارک نومي هغه لګي بیان وکړي او خلک به لګي چو مې به راغستي هغه به خبرې د دنیا کوي. دا انسان د ځان خبر هم نه او د اویاو کالو عمل د دې انسان برباد شو. دریم انسان چې هغه د اویاو کالو عمل د هغه بربادي کې هغه انسان دی چې د قران تلاوت یو کس کوي او دی وسره ناست او دی خبرې کوي د دنیا. د قران د تلاوت دوران کې بر دنیا خبرې نه کوي، خو څوک د دنیا خبرې د قران د تلاوت دوران کې کوي د دې انسان د اویاو کالو عمل بربادي. څلورم انسان کوم یو دی؟ څلورم انسان هغه دی چې د عالمانو په مجلس کې ناست او عالم نه دی، د عالمانو مخکې دی لګیا دی خبرې کوي، د ځان خبر هم نه د اویاو کالو عمل د دې انسان برباد شو. ځان شروع او د اذان دوران کې دنیا خبرې کوي. کم انسان د یاد اوساتې کم انسان چې د اذان دوران کې د دنیا خبرې کوي او د اذان جواب نه ورکوي، دا انسان د ځان خبر هم نه او د اویاو کالو یا د 50 کالو یا د 40 کالو عمل د دې انسان اتبو برباد شي، هغه ځای شي. نو موږ له پکار دا دي چې موږ د دې 50 خبرو خیال وساتو او په دې کې ځان داري ګنا نه بچ وساتو. لومبه هغه انسان چې هغه د اذان په دوران کې خبرې کوي، دویم هغه کس چې هغه په جنازه کې خبرې کوي، دریم هغه کس چې هغه په جمعات کې خبرې کوي، څلورم هغه کس چې د قران تلاوت کوي او د خبرې کوي، پنځم هغه کس چې د علماء په مجلس کې ناس او عالم نه دا وي مخکې د لګیاري ابي د ضرورت خبرې کوي. دا پنځه هغه کسان دي چې دوی بې ځای خبرې کوي، دوی د ځان خبر هم نه او د دوی د اویاو کالو عمل هغه برباد شي. الله رب العالمین دې موږ تاسو داسې ګناهونو نه وساتي او الله رب العالمین دې زموږ تاسو عمل هغه بې ځای نه کوي او الله رب العالمین دې هغه په ځای باندې کوي.